بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر صديق رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزانو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلامی میشت جماعت ثانی پا دویشتم تاریخ باندے وفات شوے دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام نا صد پاسا 2 کالا کشرو. نبی علیہ السلام دا نبوت دعوت نو کڑی خو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام سرا دوستانہ او مرگرتیا وا. پنسب کے نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شریکو. پا قومیت کے ہم شریکو دوار دا قریشنو او دا خار پا نسبت سرم شریکو دوارا پا مکہ کے پیدا شوی دی. نبی علیہ السلام چکلا دا سلویختو کالو شا او نبوت و تمیلو شا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حرم شریف سرا گیر چاپیر کورنو او دا لوی تجارت کون کے انسانو. پا مکہ کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا لویو تجارت کون کو خلقو کی او لوی نم لرلو. دا شامنا پا تجارت باندی راغلے دے خلقو تمال ورکی. ابو جہل اولور کافر ولرال وطوی یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستا اغا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل سودا چه دا شامنا راوڑے وا اغا پزے پریخوا گا کے پزے باندے پریخو ڈائریکٹ دا نبی علیہ السلام کور تروان شو. ایمان پا کلا نشتا صرف خبر واوریدا. نبی علیہ السلام پا کور کی تشریف فرما دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ اٹھکاو. نبی علیہ السلام ورطا فرمائی من انت فی الباب سوک پا دروازہ کی ولاڑیے. نبی علیہ السلام چے دروازہ کو لوکڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولاڑ دے و تعرض کئی یا محمد آیا واقعی تاسو تعالیٰ پیغمبری در کڑا
نبی علیہ السلام و تفرمی او مال اللہ پیغمبری راکڑلا. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. فوراً کلمہ ویلا. علماء لکی تقریباً 38 سال کم او بیش عمر کے دای پا کفر کی تیر کری خو پا کفر کم دا چرت شراب ندیس کری. دا کفر پا حالت کم دا چرت زنا ندا کری. دا کفر پا حالت کم دا پا مکہ کے پا لویو خلقو کے وہ دا با دا خلقو فیصلے کولی او فرمائی پا فیصلو کے بم در شپت ناقیستو او فرمائی پا فیصلو کے بم دا دوکو پراڈ نکو. نو ایمان فوراً راوڑو. نبی علیہ السلام فرمائی لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر. کچر ما پا دنیا کے دوست نی والے دخپل امتنا زکا چه دوست سڑے نیسی او دخپل زرمر گرتیائی گرزی اقا مینا صرف پا دنیا کے بدا اللہ سرکے. نبی علیہ السلام فرمائی کچر ما پا خپل امت کے دوست نی والے وے لاتخذت ابا بکرن ما با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیولے. لکہ سنگا اللہ پا قرآن کی فرمائی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام ما پا دوست اسرا انیو. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دغا سے لویا مرتبہ ورکھڑا. دا ایمان حالت شو پا مکہ کے صرف درے کسان فی الحال موجود شو چی دی یو نبی علیہ السلام دویم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بل ورسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پا مکہ کے فی الحال دو مسلمانان دی. نبی علیہ السلام پیغمبر دے. بیاد آغین آباد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مشومانو کی ایمان راوڑی. بیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راوڑی. پا ٹول مکہ کے مقابلہ چھے کئی پشمار درے کسان دی. درے کسان دا ٹول مکہ سر مقابلہ کئی. پا ٹول کیڑم بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. او مرتبہ کم زیت رسی جوبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی او زنانہ دا یو مسئلے پا بارک نبی علیہ السلام تا پا پردک رالا دا یو مسئلے تا پوسی تیوک. نبی علیہ السلام جواب ورکا واپس چی دا زنانہ زی و تارس کی اے دا اللہ پیغمبرہ کہ زما بیا سا ضرورت مسئلے تا پیخشا سا مسئلہ را تا مخی ترالا نو زچی بیا رازم استنا چی تاسو نئی زب چاہتا ورزم. نبی علیہ السلام و تصفر مئی وی چی زمان بعد چی زنیم نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترازا. اب استاد مسئلے حل رو بازی. او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزا چی جنت تلارشم ویزا با دا خواہش کو ما دا جنت پخپل ایسا کے چی کاش چی زا پا جنت کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار اکما چی دا غصر زمیلاوی گما دا غد دا سی اخلاق او دا سی بزرگی او دا سی مرتبہ چی اللہ رب العزت
دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا قرآن کم بیان اکا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اگا دو کسان سلری چه دریب مصر اللہ دے یو نبی علیہ السلام او دویم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلزی کہ اللہ فرمائی وَإِسَّيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى علماء فرمائی چه دا آیات دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارک اللہ نازل کر او نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے مفہوم مبارک دا سے دے نبی علیہ السلام فرمائی سوک چه زما پا دو یارانو پسی بد ہوئی یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتویم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقد کفر دا کافر شو او دا ٹولو علماء و امامان متفق فیصله دا چه پا دی دو پسی چا بدو ویلو سر تی قلم کئی سر د تنین جدا کئی چه دغه سی فتنه بل پا زمکه کی اوچتنش مونږ او تاسو ګورو نه مونږ او تاسو وینو نه چې زمونږ په دې دوو صحابو پسې خلک څومره بدرد وایي دلته کې به یو مردار خبیث او لعنتي په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې به بد وایي بیا به بار ملک ته وتښتي د دې تپوس چې په ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسې دی وویل دا یاد وساتو د دې تپوس په قیامت په ورځ کېږي د قرآن آیات نه د انکار وکړه ام په قرآن کافر یې او د نبی علیہ السلام د حدیثو نه د انکار وکړه ام په حدیثو کافر یې د دې خو دومره لویه مرتبه ده او بیا علماء فرمائی کچری د یو د دې دواړو نه علاوه د بل صحابي چا ګستاخي وکړه چا ورپسې بد وویلو اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم نبی علیہ السلام فرمائی زما صحابه په اسمان په شان د اسمان د ستورو دي نن زمون د صحابه بیزتی کیږي مسلمان غلی دی نن زمون د څلورو یارانو په باره کې په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې ګستاخي کیږي هغه له ټیکټ اوکې کیږي بار ملک ته تښتي کچرې د یو وزیر بیزتی څوک وکړي هغه سړی بیا په علاقه کې 2 ورځې به ته ژوندی ونه وینې کچرې د یو ناظم بی ام پی ای بیزتي وکړي هغه سړی به بیا په علاقه کې ونه وینې لیکن زمونږ د صحابو بیزتي په معاشره کې کېږي نن ټول غلي ناست دي بله ورځ بیل پاشا مولانا چترالی صاحب چې دارې پارټۍ سره تعلق ساتي تعلق خپل دی خو یاد وساتو په اسمبلی کې دا بیل پاس کا چې چام د یو صحابي ګستاخي وکړه دغه په شان کې کامې راوسته نو هغه سړي ته په 10 کاله جیل وي او قید وي هلته به پکې پروت وي مونږ ته پکار دا دی چې مونږ اسمبلی ته د شریعت بیلونه ویسو که دغه علما دغه نیکان خلق نه وی قسم په الله الله دې هغه ورځ نه راولي چې زمونږ په دې ملک کې داسې خبیث خلق شته چې هغه د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي کوي صحابه خو به ورته هېڅ نه ښکاري دعوه به وکړي نعوذ بالله من ذلک زه پیغمبر یم ګیره به یې نه فاسق و فاجر بئی اب ہم دا نبوت دعوی کئی وجہ صرف دادا
یو کافر د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي وکړه. دو صحابه د شپې ورغله او کور یې وله وټکاو او د کور نه را بهر شو چې را بهر شو سر یې ترې قټ که سر یې ترې قلم کړه مردار یې که. داسې کس چې د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي وکړي علما فرمایي مخ د ځمکې نه لرې کوه. د ابو جهل یو بل زوی دی هغه هم د نبی علیہ السلام په مخ مبارک توکاڼې ورتو کړې. نبی علیہ السلام وله خیرې وکړې. هغه سړی دومره لعنتي کړه الله پاک چې په مسلمان صحابي باندې قتل نه کړه الله پې سپی مسلط کړه او هغه سپي مردار کړه و د خلقو په منځ کې مردار کړه. الله پاک د خپل پیغمبر بدله په خپله مخیستی شي خو نن ما ورته ګوري چې زما بنده په څومره دی. نن مونږ باندې کافر ولې اوچت دي؟ زمونږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان کې ولې ګستاخي کوي؟ ځکه چې مونږ مسلمان په خپل دین باندې په خپله میدان ته پوره نه یو راوتي. مونږ خپله زندگی د کافرو په نقش قدم روانه کړي ځکه نن کافر زمونږ په صحابو پسې بد وی. اسلم رضی الله تعالی عنہ فرمای وی عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ور روان شو. تپوس له ورځي چې امیر المؤمنین څنګه یې؟ چې ورغلو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپله ژبه مبارکه رانیولې وه او داسې خوځوله. عمر رضی الله تعالی عنہ ته عرض کوي وی داسې کې الله دې تا وبخي دا ولې کې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ورته وی دې ژبې ډېرې کوتاهۍ مونږ نه وکړې مونږ د جهنم اور د پاره به د دې ژبې د وجې نه ځو. حالانکه نبی علیہ السلام څه فرمایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فی الجنه دا به جنت ته ځي. نبی علیہ السلام فرمایي و یو کس به راشي هغه به د روجې د دروازې نه باب الریان نه آواز کېږي چې په دې راشه. یو سړی به صدقه کړې وي د صدقې د دروازې نه به وله آواز کېږي په دې راشه جنت ته. چاته به د باب الصلاة د منځ دروازې نه آواز کېږي په دې راشه جنت ته. 8 دروازې دي 8 والو دروازو د بیلې بیلې نه به خلقو ته آواز کېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عرض کوي ای د الله پیغمبره داسې به یو انسان وي چې هغه ته 8 واړه جنتونه دروازې آواز وکړي چې په ما راشه. نبی علیہ السلام ورته فرمایي او زه امید ساتم دا چې هغه دروازې چې ټولې آواز کوي به تا آواز کوي په هغې کې تم شامل. او نبی علیہ السلام باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي اے د الله پیغمبره زما یو څو شیونه ډېر خوښ دي. هغه 3 شیونه مې ډېر خوښ دي اے د الله پیغمبره. یو دا چې ستا مخ مبارک ته ګورم بس. دویم دا چې زما لور ستا په نکاح کې ناستی دا راته ډېر محبوب دي. او دریم دا چې خپل مال په تا باندې خرچه کومه. عروه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړه د 10 سره په دغه ټیم کې 40,000 دراهم موجود او فرمایي هغه ټول دراهم د نبی علیہ السلام باندې ور قربان که. ځان ته 1 روپۍ پرې نه خودا
د نبی علیه الصلاة والسلام سره دومره مینه وه او په نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیسې راواخیستې کور کې د شپې وی دا به نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکوم او په جړا شو لور ورته عرض کوي بابا جانه ولې جاړې وی زه په دې جاړم چې زه نبی علیه الصلاة والسلام ته دا پیسې ورکوم دا خو زما دي خو هسې نه چې د نبی علیه الصلاة والسلام لاس مبارک لاندې وي او زما پې د پاسې وي زه پیسې ورکم دا زه نشم برداشت کولی اے مسلمان وروره نن ما د پیغمبر سنت کم ځای ته غزار که اے تور سره تا په واده کې د پیغمبر سنت ویړی ته غزار که اے تور سره ستا واده بغیر د ډې جینه نه کیږي ستا واده د دې بچي چې ته پې ارمانونه راځې دغه ارمانونه دې په جهنم کې غوره ډیری ته جوړیږي نوجوان خپل واده د سنت مطابق کا کستا په حقیقت کې د صحابه سره مینه وي نو بیا د صحابه غوندې ودونه وکړه بیا د صحابه هغه سنت په ځان کې راوله موږ به ټول عمر خپل ودونه خپل سنت د باچي خپل خوشحالۍ دا به د پیغمبر خلاف کې مناوو زما په هغه کور کې به څه برکت راشي چې زما د بچي واده هغه هم د سنتو خلاف زما د بچي سنت هغه هم د سنتو خلاف زما په کور کې که غم او خوشحالي د سنتو خلاف او تمه څه کوم د جنت کومه په قرآن کې الله فرمایي وبالوالدین احسانا الله څه فرمایي چې د مور او پلار سره نیکي وکړه اوس دا ټکی وایه وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا او پلار درته وایي بچی لږ اوبه راواله او ته ورته وایې وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا مور او پلار سره نیکي کوه مور درته وایي بچیا ګولۍ راکه اوبه راکه چې واچوم او ته ورته وایې وبالوالدین احسانا نو مور او پلار به تا ته خلک ښه سړی وایي که بد سړی به وایي هر څوک به در باندې تو لعنت وایي مونږ ته دا قرآن راغلی د پاره د عقیدې مونږ وایو قرآن ښه کتاب دی خو عمل پې نه کوم مونږ ته د نبی علیه السلام سنت راغلی د پاره د دې زندګۍ چې زندګي پې روانه کا مونږه د حدیث ته ښه وایو خو عمل پې نه کوو زما خوشحالي زما غم دا د سنتو خلاف او بیا وایي چې قرآن او حدیث سره مې مینه ده دا مینه دې چرته لاړه که دا مینه دې ته وایي چې دا ته ورته وایې چې زه به په واده کې هم هغه څه کوم چې شیطان به خوشحالوم او الله او د الله رسول به خفه کوم او ته بیا سار وایي زما مینه ده دا چې اسلامي قانون وي او ستا ملا ته یو غټ ډانګ ونیسي زه به تا ته ووایم چې اوس دې مینه ده افسوس دا دین چې راغلی قسم په الله دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی صحابه نبی علیه السلام دا ډیر په تکلیفونو دې ځای ته راوړی دی زما استاد دلته کې اصحاب بابا علما لیکي 40 یا 45 صحابه راغلي دلته تورې تیارې وې کافرو جهاد یې وکړه خلقو ته یې دین ورسو نن دلته ما او تا ته چې د مور په غېږه کې کلمه نصب کېږي اذان راته کېږي دا د دغو صحابو برکت دی او ما او تا دا دین داسې ناچوړي که داسې مې ټوټې که چې زه زما په کور کې
زما د کور نه به چرته تلاوت آواز راوځي؟ زما د کور نه به چرته د یو عالم آواز راوځي؟ زما د کور نه به او څومره د بېغیرتوب خبره ده چې یو سړی به ګانه وي یو ښځه به وله ګډېږي. ته به م وایې زه پښتون یم او یو ښځه به ګانه وي یو سړی به وله ګډېږي. مونږ هغه قوم پاتې شو چې د ابوجهل پې مونږ نن وبخله. ابوجهل وی مقابله وکړئ د قرآن نو والسماء ذات البروج په ځای وی والنساء ذات البروج. ابوجهل ورته وایي خوله دې بنده کا، خدای دې تباه کا، زنانه په مونږ مه اوچتوه. و مسلمان وروره ته یو پردی ډمې ته په میدان ګډېږې، مړه ته به م وایې چې زه مسلمان یم، ته به م وایې زه پښتون یم، ته به م وایې چې زه تکړه او د دین دپاره قرباني کوم، یو اواز ته نشي ټینګېدی. دغه زموږ مسلماني ده. الله پاک دې مونږ په حقیقت کې مسلمان جوړ کړي. او یاد وساتو زما دې په الله قسم وي دا مونږ چې څه کوو پکار دا ده چې دې نه توبه وباسو چې یا الله مونږ دغه عملونه کو دې نه مونږ بچ کا. او کني داسې ورځ را روانه ده د قیامت ورځ، قسم په الله چې هلته صرف خلاصېږو په دې کلام او د نبی علیه السلام په شریعت به خلاصېږو بس. نو الله پاک دې مونږ او تاسو صحیح د خدمت او د صحابو دفاع کولو توفیق راکړي. کم عالم چې دا بیل پاس کړی دی په اسمبلی کې چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، هغه عالم ته زړه نه دعا وکړو چې که لور عمل پې کېږي او که نه کېږي. ولې خنزیران مشران ډېر شته، یو نه چې ته یو وشمارې. خو بیا هم دغه عالم جرأت ته سلام چې د صحابو دفاع دپاره بیل خو پاس کړ. داسې عالم چې په اسمبلو کې نه وي، داسې نیکان خلک چې په اسمبلو کې نه وي، زما دې په الله قسم داسې بیلونه به را باندې ولټه راولي چې بیا په خپل کور کې لاس نغاړو او څه به په لاس نه راځي. نو الله پاک دې زمونږ او ستاسو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مینه محبت پیدا کړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وفات کېږي نسبت د نبی علیه السلام سره داسې دی. نبی علیه السلام چې وفات کېږي چا وله د چیلي په غوښه کې زهر ورکړي وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وفات کېږي چا وله د چیلي په غوښه کې زهر ورکړي وو. نبی علیه السلام چې وفات کېږي 63 سال عمر. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېږي 63 سال عمر. نبی علیه السلام چې په کوم ځای کې دفن کېږي په مسجد نبوي کې، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ځای کې دفن کېږي. علما لیکي پته ولګېده چې د کمې خاورې نه نبی علیه السلام پیدا شوی، هغه خوره چې پاتې شوه د هغې نه ابوبکر الله پیدا کړ. بیا چې کومه خوره پاتې شوه د هغې نه الله رب العزت عمر رضی الله تعالی عنہ پیدا کړ. دومره لوی شان والا نن د دې صحابه څومره بېزتي کېږي. الله پاک دې مونږ او تاسو د داسې بېزتۍ نه او الله پاک دې دغسې نه مونږ بچ کړي. یو مسله دا ډېره اهم ده. ورې دا بعضې مسایل چې زه کوم که نه دا نه چې یارې مسله وه ډېره ښه مسله وه، مسلې ټولې ښې دي خو عمل پې ګران دی. عمل وکړو عمل. او دا مسله ډېر اهم ده. دا مونږ بې ځایه دا کاغذونه غورځو او پته م راته نه وي کافر که قرآن لړه کي هله کافر شو، که مسلمان لړه کي بیا نه دی کافر. مونږ په دې کارډونو د ودونو باندې دا راته شاګرد ډېرې مودې نه ویلې وه 5-6 میاشتې وشوې ویجي په دې باندې نو دا رایاده شوه نن. نو دا درته ویم په دې کارډونو باندې مونږ لیکو انشاءالله څوک پې ولیکي ماشاءالله پروګرام په دې ټیم داسې لیکو که نه لیکو دې یو مسله یاده کړو. دغه کارډ په کور کې بیا خلک حفاظت کوي که لړکۍ یو طرف ته لړکه وي که نه. ما دې پورې کتلي دي چې د کباړي په کباړ کې پروت دي، دې پورې مې لیدلي دي چې په دې ګند په دې بازارونو کې پراته وي، په دې سړکونو پراته وي. نو دا یاد وساتو دې کې د الله نوم دی. اول خو د الله نوم اډو لیکو نه، ځکه
چې په زړه کې ووایه که نه چې یارې 2 بجې به پروګرام وي په زړه کې ووایه انشاءالله به دا انشاءالله ستا الله خو واورېده ته د هر چا دپاره څه کې د الله دپاره کې نو کارډونو والا ته ووایه ورته چې ما په زړه کې انشاءالله ولیکه 2 بجې مثال کې روټۍ به وي یا انشاءالله په 23 تاریخ په واده یا انشاءالله په 24 په 15مه میاشت سن 2023 کې به واده انشاءالله ما په زړه کې ویلې لکه څنګه دا انشاءالله د قرآن نه ثابت دی یهودیانو چې ویل چې څنګه غواله لکو څنګه به ان شاء الله لمهتدون الله فرمایي وی کدی ان شاء الله نه ویلې کنه دا به همدغسې سرګردانه وي نو هغې ان شاء الله لیکلی نه و هغې ان شاء الله په څه وویل په خوله باندې نو کوشش وکړو دې ګاډونو کې دا ان شاء الله او ماشاء الله او دا نه لیکو الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله سمو اورید سمو ویل یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د صحابه سره مینه محبت پیدا کړي یا الله څوک چې د صحابه په شان کې ګستاخی کوي یا الله اول خو د ګستاخۍ نه بچ کړي یا الله که ګستاخی بیا هم کوي یا الله د ګستاخۍ نه مخکې یا الله د مخ د ځمکې نه یې روک کړي یا الله هلاک او تباهي کړي یا الله کم عالم چې دا بیل پاس کړي یا الله کم سپیکر چې په دستخط کړي یا الله دغه خلکو ته یا الله په دنیا او په آخرت د دې اجرونه ورکړي یا الله زمونږ پاکستان ملک څومره دنیا په ګوټ کې مسلمان ملکونه وي یا الله دا ټول مسلمانان یا الله زموږ د دین طرف ته مخ روانه کړي یا الله په موږ باندې نیکان بادشاهان مسلط کړي یا الله نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره د خیر دعاګانې غوښتي کې مویسه وکړي یا الله څومره نه امن غوښتي نه په امن کې وساتي یا الله څوک بیماران دي بیماری یا الله شفا باندې بدله کړي یا الله په چا خوشحالۍ را روانې دي یا الله خوشحالۍ په امن او په سکون سره ورسې یا الله چې څومره کسان وفات شوي قبرونه د نور نه ډک کړي یا الله جنت باغچې وګرځې یا الله موږ ته د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي یا الله موږ ته د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي او رفیق لالا بیمار دی دعا ولا وکړي چې یا الله صحت کامله ولا ورکا یا الله چې څوک بیماران دي یا الله چې څوک وي نادر امیر صاحب داغه والد سی بیمار دی یا الله صحت کامله ولا ورکا او یا الله که څوک دلته موجود وي که موجود نه یا الله زموږ مسلمانان ورونه دي یا الله په هر دنیا په کم ګوټ کې چې وي څوک بیماران وي یا الله بیماری په شفا باندې بدله کړي وصلی الله علی النبی الامین